نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ دویم درس ته په دې خبره باندې چې کلمات د اقامت دا به دوه کرته ویل کېږي. په دې اولین درس کې په آخر کې چې موږ د نسائی شریف کومه حواله ورکړه هم دقه حدیث د ابو محذورات چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته کلمات د اذان هغه ولس ښودلي دا امام ترمذي راوړی صفحه نمبر 48 جلد نمبر 1 ابواب الصلاه او باب ده باب ما جاء في الترجيع في الاذان. دقه حدیث کې راوړی عن ابي محذوره ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمه والاقامه 17 كلمه. هم دقه حدیث ته و دې کې مقصد دا دی چې دا بیانوم چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ابو عيسى فرمای امام ترمذي رحمت الله علیه چې دا حدیث صحیح دی او حسن دی. و ابو محذوره اسمه سمورة بن معير او دغه نوم دی وګوره د دې حدیث هغه تصحیح چې کوم د امام ترمذي وکړي دا حدیث صحیح دی. ما تاسو مخکې نه عرض وکړو چې دا خلک داسې فکر کوي او د خلکو ته داسې یو شکل ورکوي چې د دې احنافو سره د سره په دې کار باندې دلیل نشته یو کوي نو ټول ضعیف دي. ما تاسو ته ویله چې امام ترمذي په یو ځای کې هغه حدیث راوړو اگر که امام ترمذي هغې ته ضعیف ویله خو د هغې وجې ما بیان کړه جوابونه مې وکړو. دویم حدیث مې پیش کو چې امام ترمذي هغې ته په خپله ویلي چې دا حدیث صحیح دی او نورو کتابونو په حواله به هم وروسته راشي چې دا حدیث صحیح دی. نو چې حدیث صحیح شو نو که مخکینی حدیث ضعیف خو چې دا حدیث صحیح ورسره شه هغې ته یې قوت ورکړو. مثال به داسې شي لکه د سر یو ویښته چې راوباسي یوازې ورته زور کوي دا څومره نازکي خو که بل ویښته ورسه ملګری کړي بل ورسه ملګری کړي بل ورسه ملګری کړي یو رسۍ ته جوړه کړي بیا څومره چې کوم دی قوي کېږي. نو دا یو ضعیف حدیث سره که دا بل قوي ملګری شو بیا هغه ضعیف ته ځان سره چې کوم دی قوي کوي یا بل دغه حدیث ته تلقي بالامت ثابته ده د دومره امت قبول کړی دی چې قبول کړی دی د تلقي د امت د وجې نه دغه حدیث ته قوت میلاو شو. او دغه خبره دا دواړه خبرې چې ما کومې وکړې دا په اصول حدیث کې موجودې دي خو که چا پرې نظر اچولی او اصول حدیث یې د نظره تېر کړي او دغه کتابونه یې کتلي دي. دریم کتاب زما په لاس کې ابو داود شریف دی او د دې جلد نمبر 1 دی او صفحه د دې 84 ده. په دې صفحه نمبر 84 کې دی هم دقه حدیث راوړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو محذوره ته اذان وښودلو او اقامت ورته وښودلو او بیا یې هغه مکمله الفاظ نقل کړي دي چې اقامت ورته داسې وښودل چې والاقامة الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل صحیح ابو داود کې جلد نمبر 1 صفحه 84 کې دغه راوړی او د اذان هغه طریقې ته هم ښودلې او اقامت ته هغه الفاظ یې هم راوړي او د دې حدیث تصحیح مې ته د امام ترمذي رحمت الله علیه په حواله باندې وکړه د حدیث صحیح دی او نورو کتابونو کې هم را روان دي د حدیثو کې چې دا حدیث صحیح دی. دغه رنګې ما سره بل کتاب سنن دارقطنی امام دارقطنی کتاب دے داغه دے جلد نمبر 1 صفحه نمبر 188 باب دے باب ذکر الاقامت و اختلاف الروایت فیها. پدې کې د حدیث پاک راوړي دغه د ابو محذوره روایت ته پکې او دغه رنګ چې کوم نور روایت به راوړي خو دغه د ابو محذوره روایت به ذکر کړي. ابو محذوره فرمای النبي صلی الله علیه وسلم علمه الاذان 19 كلمه والاقامه 17 كلمه. اقامت او تولس کلمې خو او بیا د اقامت غ الفاظ هم راوړي دي او د اذان غ الفاظ هم راوړي دي. اما تاسو مخکې ذکر کړل. دغه رنګي د په صفحه 190 باندې چې رقم الحديث ته 902 بل حدیث راوړی دی د ابو محذوره دی فرمایي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان 19 كلمه بعد فتح مكه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس ته فتح مکه نه ما ته کلمات د اذان چې کوم دی وخودل اغنلسو والاقامه 17 كلمه. اقامت ورته ولس کلمې وخودو نو ولس کلمې اقامت په کله جوړیږي چې هر کله د اقامت د کلمات دوه کرته ویل شي. مخکې مې ته په تفصیل سره ذکر کړل علاوه د اقامت غو ولس کلمات شي. دغه رنګي د امام دارقطنی رحمت الله علیه په دقه باب کې چې لاړ شو 100 صفحه بعد په 193 صفحه کې بل روایت راوړی دی
عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الاذان والاقامه. نبی علیہ السلام اذان او اقامت دواړه ورچ کم دی د الفاظ او د کلمات دوه په پیری ویل کېدل. دا حدیث چې کم دی دا قطنی راوړ او ترمذی هم راوړ او د پی بیا چې کم دی نو جرح هم کړی دا چې عبدالرحمن دا ضعیف دی او سیء الحفظ دی. خو د دې جرح جواب چې کم دی هغه مخکې مختصرا ذکر شو او نور کتابونو ډیر وکړه چې د توالت توجنه زغه حواله نشم ذکر کولای. بیا که چاته ضرورت د عبدالرحمن دی د اسماء الرجال کې وګوري عبدالرحمن بن ابي ليلى چې دا مختلف به راوي دي څوک تضعیف کوي او څوک توثیق کوي او دا د اصولي قاعده ده چې مختلف فيه راوي روایت بیا هم چې کم دی درجه د حسن لغیره نه راکوزیږي بیا هم حسن روایت ته مسله ته نور کوي او بیا می تداغي نور وجه ذکر کړی چې دغه وجه د نورم صحیح شوی دی. لہذا دا د اصولي قواعد دي کاش چې دا خلک ته خبر وي او دا کتابونه کتلې وي او دا خلکو باندې دا دین نه ګډوډولای او دا اختلاف دا په خلکو کې نه جوړولای. دغه رنګي بدقه صفحه 193 سنن درقطنی جیرول کې بل حدیث راوړي دا روایت چې کوم دی دا هم د دقه معاذ بن جبل نه دی. دقه عبدالرحمن بن ليلى روایت کې د معاذ بن جبل نه قال دې فرمای قام رجل من الانصار یو کس د انصار نه پاسېدو چې نوم دغه عبد الله بن زید وو. نو چا ته پاسېدو نبی له صلی الله علیه وسلم فقال ویل یا رسول الله اني رايت في النوم با په خوب کې ولیدل کان رجلا نزل من السماء عليه بردان يخضران یو ما د سو کتل چې سړی د اسمان را نازل شوی دی راکو شوی دی او دوه صدرې پښنی پرتی دي. نزل على جزم حائط من المدينه فاذن مثنى ثم جلس. نو دی راکو شو او دوه کړه چې کوم د اذان وکړه یعنی دا اذان د کلمات مکرر ډبل ویلو ثم قام بیا ودریدو فقال او ویلو مثنى به اقامت کو هغه دوه کړه چې کوم دی دغه اذان د طریقه د اقامت د طریقې او خدلا. نو اذان د کلمات هم دوه کرته ویله د اقامت کلمات هم دوه کرته ویله. قال ابو بکر نو عياش على نحو اذاننا اليوم بدس اذان یو کول کده څنګه نن کیږي. قال علمها بلالا نبی اسلام تو ویل چې دقه د اذان د کلمات او دقه د اقامت د کلمات دا وخای بلال رضی الله تعالی عنہ ته نبی امر ځان هراغه فرمایي چې الله رسول ما کوم د خوب لیدلې دي. نو غرض مې بدې کې چې کومه پرشتہ چې د اسمان نه راکوزه شو او دغه عبد الله بن زید بن عبد ربه ته اذان په خوب کې خودلو. نو په دقه اذان کې چې کوم دی د اذان د کلمات هم دوه کرته او د اقامت د کلمات په کې هم دوه کرته او زمون فقها چې کوم کتاب د فقه تاسو کولا وهي او باب الاذان مسله په کې چیړي نو بیا وایي چې اذان په شان د اقامت دی ولی په شان د اقامت په شان د اذان دی د اقامت ولی په شان د اذان دی. نو دا غي د لپاره دلیل ذکر کوي وایي ځکه چې کوم فرشته چې د اسمان نه راکوزه شوی و یعنی په خوب کې صحابي مبارک لیدلی و او هغه ته د اذان او د اقامت کلمات خودل نو د اذان او د اقامت کلمات ته یو شان خودلی وو. ګوره زمونږ د احناف د لپاره چې کم دی یو خداش ولا چې هغه مخکې کم د ترمذی روایت ذکر شو چې اذان د نبی اسلام مبارک او اقامت د نبی اسلام کې دوه کلمات وو. دویم حدیث ته به محظوره شو. دریم دا حدیث شو چې دا کومه کلمه د اذان د کلمات ورته خودل شوی او د اقامت ورته خودل شوی دا یو شان ته یعنی دوه کرته او دا مثنى چې کوم نه کو څوک چې دا مثنى دوه نه ثابتېږي. نو په دقه صفحه 193 باندې په دې سندر قطنی کې لګ لاندې بیا راشه بل حدیث راوړل دی عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه ان بلالا اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بلال رضی الله عنه په مینا کې اذان وکړو بصوتين ګوره په دوه اوازونو سره او په دوه ساګانو سره په دوه ساګانو سره یو کلمه په یو ساګه بل کلمه په بل ساګه غستې واقام مثل ذلك اقامت او تکړم د قصیده دې نه ثابت شو. دا خبر ثابت شو چې اذان او اقامت دا یو شان ته د کلمات په ویل کې